ابن حجر اسقلانی رحمه الله دا رای ذکر کړل. د امام خطابی رحمه الله فرمایي چې دا یو رای ده. او څلورم نمبر رای دا د شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیه رحمه الله ده. هغه وایي چې که چېرته یو صالح سړی وفات شي، یو معروف سړی کله وفات شي، معروف سړی یو صالح سړی کله وفات شي، نو په هغه باندې د جنازې مونځ کولی شي. او هغه دلیل نیولی دی د نجاشي په قصه باندې چې نجاشي یو صالح سړی او د نبي علیه صلات وسلام مرسته یې کړې ده. نو شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي که داسې یو صالح سړی دی، معروف سړی دی، نو په هغه جنازه ثابت ده، ځکه چې نبي علیه صلات وسلام په نجاشي باندې جنازه کړې ده. او عامه جنازه نبی علیه السلام په مړو باندې نه ده کړې چې کم غایب دي، بس کم چې حاضر و د هغې جنازه به یې کوله او کم چې غایب و د هغې جنازه به یې نه کوله. د نبي علیه صلات وسلام سنت طریقه دا ده چې په عامو غایبینو باندې جنازه نه ده شوې، خو چې کله به خاص خلک و صالح خلک به و نو نبی علیه صلات وسلام بلته جنازه کوله. دا ما ستاسو مخکې څلور اقوال وویلو چې جنازه شرعي حیثیت څه لري. اوس راځو دې له چې د امام شافعي رحمه الله او د امام احمد رحمه الله او د علامه ابن حزم رحمه الله او د جمهور سلفو چې کم دلایل دي او د هغوی کم مذهب دی، هغوی خو دا وایي چې جنازه جایز ده په غایب به. د هغوی دلایل څه دي؟ زه اول هغه دلایل ذکر کوم، موږ به انشاءالله د انصاف نه کار به اخلو، د هغې نه پس به د احنافو دلایل پیش کوو، په اخر کې به محاکمه کوو. زما مخې ته دا فتح الباري ده د حافظ ابن حجر عسقلاني رحمه الله، هغه په بخاري باندې شرحه کړې ده. بخاري کې باب دی باب موت النجاشي. اسحما نجاشي چې دا د ایتوپیا او د حبشو بادشاه او دا کله وفات شو، نو دغه په باره کې رسول الله مبارک وسلم فرمایي د حدیث ته حدثنا ابو الربيع حدثنا ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم حين مات النجاشي مات اليوم رجل صالح. نن یو صالح سړی مړ دی، فقوموا فصلوا على اخيكم اسحمه، تپاسېږئ او په خپل ورور اسحمه باندې جنازه وکړئ. دا د بخاري حدیث دی. او ورسره بل حدیث کې دا راغلی دی حدثنا عبد الاعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة ان عطاء حدثهم عن جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما ان نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي. نبی علیہ السلام په نجاشي باندې جنازه وکړله او بیا وی په صفنا وراءه زمنګ شاته صفونه جوړ کړل. فكنت في الصف الثاني والثالث. جابر بن عبد الله الانصاري فرمایي یا په دویم صف کې مو یا په دریم صف کې ما. دغه لاندې دریم نمبر حدیث ته حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني ابو سلمة بن عبد الرحمن بن المسيب ان ابا هريرة رضي الله تعالى عنه اخبرهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى لهم النجاشي صاحب الحبشة. د مرګ اعلان وکړو د نجاشي بادشاه نبی علیہ السلام د حبشې د بادشاه فی اليوم الذي مات فيه وقال استغفروا لاخيكم، چې د خپل ورور دپاره تاسو بخښنه وغواړئ. او لاندې بل حدیث ته سند ذکر کړی دی عن صالح عن ابن شهاب قال حدثنا سعيد بن المسيب ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه اخبرهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صف بهم في المصلى فصلى عليه وكبر اربعا. دا مې څلور احادیث د بخاري د فتح الباري په حواله باندې ویل. د بخاري احادیث دي. یو دلیل دا دی، دا د امام احمد او د امام شافعي د بخاري شریف څلور سندونو باندې ما تاسو ته احادیث پیش کړل چې یو دلیل دا دی. یو دویم دلیل څه دی؟ آیا نبی علیه صلات وسلام د نجاشي باچا نه بغیر په بل چا جنازه کړې ده؟ زمونږ عام طور باندې نن سبا په دې سوشل میډیا باندې یو خبر مشهوره ده چې نبی علیه صلات وسلام صرف په یو کس باندې جنازه کړې ده چې هغه نجاشي دی. او وایي چې زمونږ علمای احنافو لیکلي دي چې دا د رسول الله مبارک خصوصیت دی. یعنی خصوصیت دې ته ویل کېږي چې صرف په دې یو سړي باندې شوی ده، په بل څوک باندې به سړی نه کړي، ناجایز ده. نو په دې باندې زه خبره کوم چې آیا نبی علیه صلات وسلام صرف په یو نجاشي باندې جنازه کړې ده؟ د نجاشي د جنازې خبره خو ما تاسو ته وکړله، انشاءالله بحث به د عون المعبود په حواله باندې زه کوم. دویم دلیل سره آیا دویم دلیل د امام احمد او د امام شافعي رحمه الله سره شته او د جمهور سلفو سره نه اوشته. دا حدیث ته په صحیح بخاري کې جلد نمبر 1 صفحه نمبر 179، مسلم شریف کی جلد نمبر 2 صفحه نمبر 250، امام احمد بن حنبل ذکر کړی دی جلد نمبر 4 صفحه نمبر 149 149. هغه حدیث د عقبه بن عامر دی، مشکات نقل کړی دی. مشکات په حواله درته وایم، کتاب الجنائز باب المشي بالجنازه در مشکات دی. هغه دا وی ان النبي صلی الله علیه وسلم خرج یوما، نبی علیہ السلام یو ورځ راووتو، فصلى على اهل احد، نبی علیہ السلام په احد والا باندې جنازه وکړه. صلاته على الميت، داسې مونځ یې پرې وکړو لکه څنګه چې په مړي باندې سړی مونځ کوي. نبی علیه صلات وسلام یو ورځ راغی او د احد چې کوم شهداو نو په هغې باندې جنازه وکړله. او څنګه صلاته على الميت، داسې جنازه یې پرې وکړله، داسې مونځ یې پرې وکړو لکه په مړي باندې چې سړی کوي. ثم انصرف الى المنبر، بیا نبی علیه صلات وسلام منبر ته وختو. دې نه معلومیږي دا
چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا جنازه په قبر باندې نه ده کړې، څنګه چې بعض علما ویلي دي چې دی په قبر باندې کړې ده، ځکه چې په قبرستان کې منبر نه وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا جنازه چې وکړله نو ثم انصرف الى المنبر فقال انا فرطكم وانا شهید علیکم، زه به ستاسو نه مخکې ځم. فرط دې ته ویل کېږي څوک مخکې لاړ شي استقبال د چا کوي، او انا شهید علیکم، زه په تاسو باندې ګواه یم، زه ستاسو نه مخکې تلونکی یم او زه په تاسو باندې ګواه یم. دا حدیث امام طحاوی رحمه الله داسې ذکر کړی دی، ان آخر ما خطب لنا رسول الله صلی الله علیه وسلم انه صلى على شهداء احد، چې آخري خطبه نبی علیہ السلام موږ ته کومه کړې ده نو هغه دا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د احد په شهداو باندې منځ وکړو، جنازه یې وکړله، ثم رقي المنبر فحمد الله واثنى عليه، بیا منبر ته وخوتو او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خوله باندې د الله حمد و ثنا جاری و د الله حمد و ثنا یې ویله. آخري خطبه چې موږ ته رسول الله کړې ده دا د احد په شهداو باندې منځ وکړو، به منبر ته وخوتو موږ ته دا خطبه ویله. د دې په باره کې بعضې علماو لیکلي دي چې دا خو دعا ده، ځکه صلات خو دعا ته ویلی کېږي. نو دا خبره بې دلیل او کمزوري ځکه ده چې هلته دا راځي فصل علی اهل احد صلاته علی المیت، صلاته علی المیت لفظ نه معلومیږي چې دا په مړي باندې څنګه سړی جنازه کې مونځ کې دقه شانې مونځ دی. په دې وجه باندې ابن الترکماني لیکلی دي چې قلت قوله في هذا الحديث فصل على اهل احد صلاته على الميت دليل على انه الصلاة المعهودة الشرعية للدعاء، چې دینه معهود منځ مراد دعا ته مراد نه ده. او دا دویم دلیل شو. دو شو وی صرف او صرف نبی علیہ السلام په نجاشی باندې جنازه کړې ده. دریم نمبر دلیل دی، دا دلیل په مصنف د عبدالرزاق کې دی، زما سره دا دی پروت دی مصنف د عبدالرزاق، چې د مصنف عبدالرزاق جلد نمبر 3 صفحه نمبر 483 کې راغلی دی، حدیث رقم دی 6409. دا حدیث د حضرت ابو بکر دی، وعن ابي بكر عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ام كلثوم، نبی علیہ السلام په ام کلثوم باندې هم جنازه کړې ده. دا څوک د ام کلثوم؟ اخت سوده بنت زمعه، دا سوده بنت زمعه خور وا، توفیت بمکه، دا په مکه کې وفات شوه، فصلى عليها بالبقيع، بقيع المصلى، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باندې مونځ په بقیع کې وکړو. نو بقیع په مدینه کې دی، وفات شوی ده په مکه معظمه کې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په جنازه وکړله په بقیع کې، وکبر علیها اربعا، او نبی علیہ الصلوۃ والسلام په څلور تکبیرات وکړل، څلور تکبیرات. دا څو دلایل شو؟ دا درې دلایل شو. څلورم دلیل دا زما مخې ته کتاب الجنائز عون المعبود دی، چې په دې کې ډېر اوږد تفصیل تقریبا 12 پاڼې بحث یې کړی دی. څوک د تحقیق شوقي نو هغه دا بحث وګورئ. هغه دا وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو بل کس باندې هم جنازه کړې ده. هغه جنازه په چا کړې ده؟ هغه جنازه کړله په معاویه بن معاویه مزني باندې. دا څلورم دلیل دی. بلکې په صفحه نمبر 11 باندې کتاب الجنائز د عون المعبود ولا لیکلی دي، وایي الوجه الثالث ان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الميت الغائب فقد روي انه صلى على 4 من الصحابه، فصلور صحابه نبی علیہ السلام جنازه کړله، فصلور صحابه باندې. په دې وجه باندې ما تاسو د ابن حزم رائے پیش کړی و چې علامه ابن حزم وی په دې صفحه نمبر 6 باندې وی حتى قال ابن حزم لم ياتي عن احد من الصحابه منعه، د یو صحابي نه من نه ثابت چې جنازه په غایب باندې چرته نه کیږي. یو صحابي نه دا نه ثابتو، لم ياتي عن احد من الصحابه منعه، یو صحابي نه ثابت نه دی. او بیا هغه څه وی په څلور کسانو باندې دا جنازه شوې ده. په چا شوې ده؟ الاول النجاشي، لومبی نمبر نجاشي دی. بیا څه وی؟ والغایب ثاني معاویه بن معاویه المزني، دویم نمبر معاویه بن معاویه مزني دی. او الثالث والرابع زید بن حارثه وجعفر بن ابي طالب. په موته کې چې کوم دوه کسان شهیدان شوي دي، زید بن حارثه او جعفر بن ابي طالب، په 4 کسانو باندې نبی علیہ السلام جنازه کړله په خپل باندې. نو څلور کسان دا شو، یو هغه ام کلثوم، دا پنځم شو. په 15 کسانو نبی علیہ السلام. شپږم نمبر دلیل د احد په شهداو باندې په شپږ واقعات رال چې په شپږو کسانو رسول الله جنازه کړې ده، بلکې د احد صحابه کرام هغه اویاو. دا چې حساب کړو 90 کسان هغه شو، 15 دا شو، دا تقریبا 15 کسانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام غیبانه جنازه کړله.